زمونږ زنانو باندې به سړي نه راځي، مونږ اجازت نه ورکو، ټوپک یې مونږ سره هم شته. چې زمونږ کمې سیچو راځي نو به هم په مونږ باندې دا ظلم کوي. د دې علاقې کې ټول غټ غونډاګان دي، هغوی کور کې ریډ نه کېږي، هغوی کور نه دله چای راځي، هغوی کور نه دله روټۍ راځي. 10 لکه روپۍ رانه یو وړي دي، 10 لکه 5000 ریال وړي دي. چې مونږ سره ظلم کوي، پولیس ګردي کوي، جواب به ملاویږي. مونږ ستاسو پلار غلامان نه یو، نه مونږ غله یو، نه مونږ قاتلان یو. چې مونږ جرم کوو، مونږ ګناه کوو، بالکل مونږ پسې راشه. خو ته بې ګناه پسې راځې، ته غل پسې نه ځې، ته سمګلر پسې نه ځې. جی بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ میدان ډیجیټل، زم تاسو همکار نواز منګل. د بډبیری تڼۍ یو ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته چلیږي چې یو کور دی، پاغي کې صداسي منظر دی چې کې کټونه ماتي، کمی شمشیانی دي، هغه هم ماتي شوی دي. دغه کور والا خلک تور لګي چې را د بډبیری پولیس له طرفه په دغه کور باندې دغه شان ظلم او جبر شوی دی. د بډبیری خلک په لوی په ګڼ تعداد کې راوتی دي، احتجاج هم کوي. دې ټیم کې موږ سره د پی ټی آی ایم ان ای شاندانه ګلزار صاحب هم موجود ده. په دې اړه دې سره هم خبرې کوو. دې خبرې درې میاشتې وشوې چې دې خلک تنګوي، دې زنانو باندې ورځي، دته هېڅ حق نشته. دته چې قیدي کور کې ملاو نه شو، دې د خلکو سامان ماتوي، دې المارۍ ماتوي، کپړې سوځوي، د دې هېڅ حق نشته. زمونږ زنانو باندې به سړي نه راځي، مونږ اجازت نه ورکوو، ټوپک یې مونږ سره هم شته. چې دې علاقې کې چې ټولو کې غټ ایس ماران دي چې ایس جوړوي او ایس خرڅوي، تماچې جوړوي، تماچې خرڅوي، هغې کور کې ریډ نه کېږي. د دې علاقې کې ټول غټ غونډاګان دي، هغوی کور کې ریډ نه کېږي، هغوی کور نه دله چای راځي، هغوی کور نه دله روټۍ راځي. چې مونږ سره ظلم کوي، پولیس ګردي کوي، جواب به ملاویږي. مونږ ستاسو پلار غلامان نه یو، نه مونږ غله یو، نه مونږ قاتلان یو. چې مونږ جرم کوو، مونږ ګناه کوو، بالکل مونږ پسې راشه. خو ته بې ګناه پسې راځې، ته غل پسې نه ځې، ته سمګلر پسې نه ځې. ویډیو به تاسو کتلی وي، د چار دیواری نه ونیسئ تاسو چې وړومبی چار دیواري رانیږي، بیا چې حجرې ته ننوځي کټونه ماتیږي، یو پی ایس ماتیږي، واش بیسنې ماتیږي، فرجونه ماتیږي. هغې په خپلو خبرو کې دلته ذکر وکړو د دې مشرانو په مخ کې چې پرون یې هغې غریبانانو د کشي او ایسي اغوستی او چې هغې له لګول یې انسټال کړی هم نه دی، هم ولې چوره چوره کړی دی. دغې کې ذکر وشو چې د جرګې مشران به ورتله، نو هغې ته یې دا په ژړا شو. سوال یې ورته وکړو چې مونږ تاسو له اوبه څه کې روباسو، مونږ ته خو هغه جګ ګلاس هم نه دی پرېښی. ناظم صاحب دې کې خو 302 به هم تاسو څنګه زه 302 هم نه دی شوي، داسې هغه جبري کوم شدګي هم نه دی شوي، نو بیا پولیس ولې په دې خلکو باندې هغه دومره جبر او ظلم وکړو؟ لکه څه وجه خو به کېدی شي که نه. مونږ همدې کوېسچن له دې دپاره هم عوامو له دا فیصله راوړې ده، همدا ریکویسټ دې خلکو ته کوو چې زمونږ د دې وطن دونه بدقسمتي ده چې زمونږ کمې سیچو راځي نو به هم په مونږ باندې دا ظلم کوي. دلته کې خبره وشوه چې 2001 نه ونیسه تر 2025 پورې په دې کور باندې د سره 107 هم نه دی شوی. 302 دغه غټې خبرې دي. زما نورالله نامه ده، نورګل زوی مجید. زمونږ داسې طریقه کار و، زمونږ یو سړي پورې وې پیسې، د سود زیان معامله وه، هغه راله ښه مزېدار پر ورولۍ باندې 2 څاروي راکړه، 2 څاروي راله راکړه. هغه مونږ نه په لاره کې مشرانو ایثار که، مونږ کور ته هم نه دي راوستي. څاروي تاسو له په رضا درکړو، خلک خو چې دا دي په زوره نه جي دا مونږ له ښه مزېدار په رضا سلا باندې دی راکړه. مونږ سره مشران شته دی، د موکک باندې ناست دي، هغې مونږ نه خپلې حجرې ته دننه که، هغه حجره کې ولاړو. پرون مونږ دغه له بیا مونږ دي چې کله دغه وکړو، اف آی آر په مونږ باندې وکړو، اف آی آر په مونږ باندې وکړو. ما د بډبیرې تاڼې نه اطلاع راله چې ویل ته 5 بجو له ځان حاضر کا. مونږ ورته ویل ټیک دی جي، چې 5 ساړه 5 بجې کېدي په مونږ باندې چاپه ووالې شوه یو، بیا چې 8 بجې کېدي بله چاپه راله، بله چاپه کې داسې طریقه کار وشو جي. لیډیز پولیسو چاپې لیډیز پولیس بالکل ورسره نو، ورونه یې زمونږ بند که، حجره هم راله ورانه کړې ده، پکې هم راله ورانه کړي دي، په کشم سولرې لګولي دي، هم راله ورانې کړي دي. تر دې پورې جي بیټرۍ را کړندي چې هېڅ قسمه د دې دا بابا مې دی جي، د کټ ځای نشته، په کاڼي باندې ناست دي. بېګا مونږ ماشومان بل چا کره سولي دي، بل ځای کې شپې کړي، زنانه هم داسې بغیر په دغه په ځمکه باندې ناست دي جي. 20-25 فوټ دیوال یې راله لړه کړی دی جي. پروجونه، ایسیګان، هر قسمه 10 لکه روپۍ رانه یې رښتیا یو وړي دي. 10 لکه روپۍ چا وړي دي؟ دا هم پولیس والا رانه وړي. 10 لکه روپۍ رانه یو وړي دي، 10 لکه 5000 ریال وړي دي، 5000 ریال. یو یې رانه کلاشنکوف وړی، 2 رانه تماچې وړي دي، یو یې راله تره بوتلی دی. 35 سالې په سعودي کې وشو، 15 ورځې وشوې راغلی دی، نه راسره سسو شته نه زیان شته. په کشه پرون نه بل پرون دغه اغوستی دی ایسي، ای ورله زره کړی دی.
او اوس یې په تاڼه کې په حوالت کې کینولې دی، په حوالت کې نه ورله چای ورکوي نه ورله اوبه ورکوي، وي یو سیټ ته کینوئ. ګرانو کتونکو تاسو د دغه کور والا خلکو خبرې هم واورېدې. په دې کې موږ د پولیس نه د موقف اغستو کوشش وکړو، خو پولیس دغه وینا ده چې په دغه کسانو باندې یعنی په 12 جولای باندې د 392 اف آی آر شو، کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. هم د پولیس دغه دا وینا هم ده چې دې کسانو د هغه خلکو نه با مسلح یعنی میخې راوستې وي او په زور یې راوستې وي. دغه دوران ټوپکې هم غاړې ته اچولی و چې موږ کوشش کوو چې هغه سی سی ټي وي فوټیج هم تاسو ته وښیو. نو ګرانو کتونکو دا وه زموږ هغه خپرونه چې یو طرف ته دغه خلکو خبرې هم تاسو واورېدې او د پولیس موقف هم موږ تاسو ته کېغوستو چې دې د هغه خلکو نه میخې وي هغې په زوره بوتلې وي.